الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعين، یو واقع دا ډیره بهترین دا ستاسو د وړاندې زږدم. فقیه ابواللیث سمرقندي رحمه الله واقع ذکر کوي، وایي په عاشورو شو کې بعد شیطان خلکو د ښکارېدو. یو کس نو هغه شیطان ته وایي چې زه به ستا په شان څنګه جوړ شمه. شیطان ورته وایي چې دا خو تا داسې ناشنا تپوس وکړو، داسې تپوس د ما چا نه دی کړی چې یو کس ما ته وایي چې زه ستا په شان دې څنګه جوړ شم. شیطان ورته دا خبره وکړه چې لکه دا خو ناشنا تپوس تا وکړو، نه بس وایي ما ته ستا په شان دې بل څنګه جوړم، هغه عمل ښایه. شیطان وایي ښه، په دو خبرو باندې عمل شروع کړه. اول نمبر دا خبره چې په قسم کې پروا مه کوه، که حق وي که نه حق وي، که صحیح خبرې که غلطه وي، قسم به خوره، قسم په هر حال کې خوره. دویم نمبر په منځ کې سستي کوه چې دا دوه عملونه به ځان کې راولې زما په شان دي کس به درنه جوړ شي. هغه کس هم ډېر نیک کس و، هوښیار کس و. شیطان ته وایي زما دې په الله قسم وي، زه به نه چې کوم دی قسمونه به یې زه خورم، نه به چې کوم دی په منځ کې سستي کوم. شیطان حیران شو، دا خو زما سره غټ دوکه وکړو. شیطان مې زه د الله سره واده کوم چې زه به د نن نه پس هېڅ چاته چې کوم دی خپل د زړه راز نه ښیم. لکه دا ما دې کس دوکه راکړه، دا دوکه پوره وه. نو محترمو شیطان په دې کې خپل د زړه دوه رازونه ښودله. قسم په هر خبره باندې قسم خوره، د هغې پروا مه کوه، ښه و ناښه ته مه ګوره، خو قسم خوره. دویم نمبر په منځ کې سستي کوه. نو محترمو چې کوم دی قسم نه ځان ساتل پکار دی، حتی اوسه چې مونږ موقع د ګورې نه بالکل په کار نه دی چې خامخا سړی خوري، نو بیا خو چې په حق بسې خبره باندې خوړلی شي، نو قسم خوړل په کار نه دی. او دغه رنګې په منځ کې سستي په کار نه ده چې بیا یې څوک کوي نه د هغې به کوم انجام وي. نو الله رب العزت موږ له په دې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.